زموږ ستاسو په عوامو کې دا مسله ډیره پیښیږي چې کله امام رکوع ته ولاړ سي له هغه وروسته بیا دی نیت پسې تړي. اوس چې کله مقتدي نیت وتړی له امام سره په دې رکوع کې چې څومره قدر دی اطمینان وکي بیا دی نیونکی د دې اول رکعت بلل کیږي. د دې مسلې جواب دا دی له امام سره به دومره اندازه اطمینان کول پر د باندې واجب دي چې په هغه کې یو واري سبحان ربی العظیم ویل کیږي. کچیرې له امام سره د دومره قدر اطمینان وکړو بیا دی د دې رکعت نیونکی بلل کیږي. او کچیرې امام تر دې مخکې سر راپورته کو بیا که دی 3-4 واري هم په رکوع کې سبحان ربی العظیم وایي هغه هیڅ اعتبار هم نه لري. لهذا دغه رکعت به دی بیرته په پای کې بیا راګرځوي کوي به. زموږ ستاسو عوام خو چې کله امام رکوع ته ولاړ سي بیا په هغه وخت کې دی هم رکوع ته فورا پسې ولاړ سي که امام سر راپورته کو هم دی هلته سبحان ربی العظیم 3 واري پوره کړي بیرته سر راپورته کړي په پای کې بیا هغه رکعت نه کوي. دا ډیره ضروري او اهمه مسله ده.